اول خطبه کې ټول نه مخکې خپل ګناهګار نفس ته تقوا پرهیزګارۍ دعوت پیر کوم. خپل نفس په خلاف د خدای لاره کې جهاد اعلان کوم. هغه نه بعد بیا تاسو متقي پرهیزګارو کسانو ته خدای و اهل بیت علیهم السلام لارې طرف ته دعوت دیر کوم. انسان پکار دے ہمیشہ اقوالوں کے گفتاروں کے کرداروں کے پکار دے کم یو کار انسان کی پکار دے انسان خدای نہ حیا وکی تقوا مطلب دا دے خدای مخ کے ماوی دی خدای دسی شای نہ دے تو خدای نہ چوک وڈر شی خدای دا ڈور والا شای نہ دے خدای رحمان دے رحیم دے کریم دے ودود دے غفور دے رحیم دے خدای هغه ذات څنګه مور پیدا وکړي دے خدای هغه ذات څنګه مور زړه کې د زوی د اولاد محبت چولې دے مور دوره مهربانه دے اولاد نه ځان مړ کوي اولاد نه ځان قربانوي هغه چوک څنګه مور پیدا وکړي دے هغه به سوره مهربان وي هغه به سوره کریم رب وي هغه خدایا انسان ته انتظار دی لکه یوه مور زوی ته نه وځي ته نه مروار شي خپا شي مور دی په باوجود څه زیاړې ورته وکړي یا مثلا په چی شي زړه ثبات شي هغه زوی کله کور نه وځي مور بیا زړه وسې خوږېږي خدایا چې ته به مړۍ خوړلې وي چې ته به شپه کړې وي چې ته لاړ نه وي داسې بې ځایه ځي ته څه تکلیف یې موضوعي ته ورسېږي مور څهغه زړه نه زوی نه وځي هغه کریم خدای هغه کله جمعې شپې غا کوي یاد ما بنده اروا ګرځېږه ما طرف ته توبه وکړه ګناهانو نه ګیره د سپینه شوي دی سار ویښته د سپین شوي دي کابر طرف ته نږدې شوی خاص کر چې څلوېښتو کالو نه پورته دا تاسو یاد وساتئ څلوېښتو کالو نه انسان چې کله عمر پورته شي هغه محاسبه بیا ډېره سخته کیږي هغه په کار د خپل حساب ډیر مضبوط کی وشوه هغه بلې دنیا طرف ته قدمونه روان دي هغه کابر طرف ته نږدې شوی دی هغه اخرات طرف ته نږدې شوی دی هغه میزان ته نږدې شوی دی هغه محشر طرف ته نږدې شوی دی ای انسان لکه څنګه ته خپل ویښته توروي د خپل ویښتو غام دی چې ګیره مه خبرېږي سار مه خبرېږي رنګ ولګوم خپل عمل ښولي هلک سوچ وکړه دسې څه فکر وکړم چې ما گردان کې داسې نه وي چې ورور حصه سپاتې وي سهم امامه سپاتې وي خمسه سپاتې وي شهداو خاکه سپاتې وي د غریبان چې جنازې رسي ټوک ټوک شهیدان کېږي ای انسان ته لږ د دغه خچ پچ غریب عوام خیال وساته د دغه مظلومو خیال وساته د دغه شهداو خیال وساته د حقوق الناس خیال وساته لکه څنګه خپل لباس خیال ساتي خپل بریخې د بل سړي خیال وساته او خپل عمل خیال وساته چې عمل نما د ښکلي وبرېښېږي عاقبت بخیر سوانې پر بلند صلوات ځکه امیر المؤمنین امام المتقین چې کله دنیا نه روان شولو نو لسم سبې باندې کله مولا زخمی شولو آخری وقت کې خلخانه ته 47 نمبر یو وصیت دی نهج البلاغه کې یو وصیت کوي خپل زمانو ته حسن و حسین ته جنازه پلنګ نه چارې ګډ خلخانه ناسته دی امام علی علیه السلام څه دی اوصیکما بتقوا الله ونظم امرکم ای حسن و حسین آخری وقت تاسو سوچ وکړئ د آخری وخت وصیت ډیر زیات مهم وي کله چې پلار دنیا نه روان وي هغه سره ډېر زیات فکر وي د خیلخانې چې حقوق وسپاتې دي کومه یوه مسله دی هغه وخت کې امیر المؤمنین غنته امام حسن و حسین غنته بچي هغه ورته ناست دي وصیت ورته کوي خبرې ته مو غوږ دی یو صلوات اوسه امام ذات باندې مولایي بچیو حسن و حسین اوصیکما بتقوا الله زه تاسو ته د خدای ډار وصیت کوم خدای نه وډر شوئ پرهیزګرۍ اختیار کوئ خدای تقوا اختیار کوئ اول وصیت یې دا ورته کړی دی یو دویم وصیت و نظم امرکم او خپلو کارو کې نظم و ضبط پیدا وکړئ خپلو کارو کې
نظم و ضبط پیدا کوئ، ترتیب پیدا کو، کوم یو کار کوئ، چیتا سوئ، څه کوئ، څه یایوئ، څه لیکوئ، کله خوراک کوئ، کله خوب کوئ، کله سبا کې آئوئ، دفتر کی مسوره ډپټی دی، کلینیک کې به صوره کینام، بیمارانو خدمات به صوره کوم، قوم خدمات به صوره کوم، امام خدمات به صوره کوم، خدای خدمات به صوره کوم. خبرت هم سوچ ده دوره حقوق دیمونی خدای نوانسا، امام نوانسا، معاشره خدمات ده، بچه و خدمات ده، بچه و تربیت ده. دسه نه ده موبایل د لاس کې خسته ده، کله یوټیوب ته لاس غنټې ناسي، کله فیسبوک باندې، کله پابجی گیمو باندې، کله ډرامو باندې. دی پورا مخ نه یو راوستلی یو ورځ څه کومه ده د 12 غنټې انسان سره ډیره مهمه ده. ځکه حسن حسین ته علی غونته امام اخري واقعي د ما ګرانو بچیو د خپل 12 غنټې کوم ورځ لري د تاسو نظم او ضبط پیدا وکوي. دا ډیره اهمه ده. لکه څنګه یو سکول کې اول کلاس د نظریه ولګيږي قرآن والا، بیا اوسه نورس کلاسونه لګيږي سټیپ بای سټیپ، نیمه غنټه کلاس وی 40 منټ، یو منټ کم زیات نه کیږي. ای انسان انداز خپل ژوندۍ کې اته یو ټایم ټیبل ځان ته جوړ کا، بیٹه ما کارونه ما کوا. دا کومه ژوندۍ ده دا ډیره اهمه ده. دا ژوندۍ کچېره نه تیر شي تاسو دغه سپینګیرونه پختنه وکوي کداغه یو عرب روپی ورکیای دوی وخت دوباره نه توريږي. ها دا ځواني دا ژړې تو عمر څلور ده. خدای ما وکړه که ګناهانو کې چانه تیر شوی دی، هغه شپې څه ګناهانو کې تیرې شوي دي، هغه شپې څه د شیطان اطاعت کې تیرې شوي دي، هغه واپس نه رسي که ته یو کرابې روپۍ استعمال کې. ای انسان انده اوس زندګۍ د سره دی، انده اوس خوند ته نه واخه. او ژړو او ځوانانو دغه تمه مه کوئ چې کله زه سپینګیری شم توبه به وکړم، المنځونه به وکړم، کربلا ته به لاړ شم، حج ته به لاړ شم، بیا به توبه وکړم، بیا به ګناهونه پرېږدم. کیدای شي هغه وخت کې تو یو دوه رکعته لمونځ صحیح نه وکړي. انده اوس توبې وخت دی، انده اوس خدمات وخت دی، انده اوس امام خدمات وخت دی، انده اوس ژړې د قوم خدمات وخت دی. توفیقاتو پر بلندتر صلوات. ما ته عمل روي ایمو تاسو میان د سپینګیری د کسوي بلخت ته المنځونه کوي، بلخت ځان دی خوي چوکاټ کې المنځونه کوي، چوک بلخت تکیه ته المنځ کوي، سجدګوته سار نه ټیټیږي. ای انسان هغه وخت توبې ته انتظار یې، هغه وخت کې به توبه وکم. اخري وخت کې دغه اخري وخت کې څه کله فرعون د دریاب موجو واخستو، فرعون او ویل څه امنتو برب موسی و هارون. فرعون څه کله طوفان راغللو سیڅ ډوبتی کو تنکې کا سهارا، څه کله سړی په ډوبولی شي هغه بیا هر شي ته لاس شوي. کله انسان چې سره طرفه وطن ارتنګ شي بیا فرعون ایسه زه د موسی او د هارون رب نه ایمان راوړم. اخ فرعون څنګه خدای دی کولی چې کله بدمشي واخو او کې بدمشي وکړه، چې کله اخري وخت کې جنګدان پر راغلو اوس یې ویل چې زه توبه کوم. هی توبې دروازه ختم دی باندې وشوه. امامانو ویلي دي وره پورې توبې ټایم شته چې کله سلی وي دغه ځای ته راغلی نه دی او تاسو ته پاته دی چې سلی وي چې کومه د خپو نه خیږي، خپو نه ټوټکیو پورې، ټوټکیو نه کلمو پورې، سینې پورې کله دالته راشي تا دا چې انسان ونه تښتېږي. چېرته د تښتې موږ داسې دعای کومیل کې یایو که نه بلا یمکن الفرار من حکومتک. خدای د تا حکومت نه فرار نه ممکن دی. خدای تا نه زه نشم تخلی که هر چی ته لاړ شم، که غرو ته لاړ شم، که غرغو ته لاړ شم، که کوم ځای ته لاړ شم. فرعون غنته غواټې غواټې بنګلې مې ویلې نه وي، شهادت غنته جنت جوړ ویل نه کوم، بیا تا ته روان یم. غاور انسان دپاره واقعا دغه وصیت کې علی علیه السلام و نظم امرکم. ای انسان خپل زندګۍ ته یو ترتیب جوړ کا. یو صلوات اوس ورمنې زهرا ذات باندې. مو تاسو سکول والا څه کومې انګریزۍ والا کسان دي هغوی ته پاته دی منیجمنټ ورته وایي، مدیریت. مو عربی کې فارسی کې ورته مدیریت نه وایو. منیجمنټ ډېر ضروري دی. یوه اداره به څه هلته چلوي، حتی خونې کې یوه اداره پکار دی که نه دی پکار. خونې کې څه کله ترتیب نشته، خونې کې کله اداره نشته، هر چاته د کار نه دی مقرر کړی، بچیو ته، ښځو ته، وړونو منځ کې هر چاته یو سیسټم نه دی جوړ. هغه خونه داسې برېښي لکه جنګل کسې. خونی کې به یو نظام جوړوي ټولو دپاره، پیسې دپاره پیسه به څومره استعمالوي، بچي به څه هلته هر شي د پکار دی سیسټم جوړ شي. صلوات وسور منې زهرا ذات باندې. اللهم صل عزیزان ګرامی. منیجمنټ ادارایزم اداره جوړول ډېره ضروري دی. ځان ته اوس نن سټنډیبل سیټ کا
زه به لمانځه ته څومره ټایم هېر کوم، زه به سبې څه ټایم پاڅېږم، زه به خوراک ته، زه به مزدورۍ. ما مخکې کومې خبرې وکړې خدای نولې خدای خدمات مو باندې فرض دی. امام خدمات مخکې ظهور روان دی، زمانې امام به ظهور کوي. آیا امام دپاره مې تیاری کړې دی؟ آیا زه خپل امام ته تیار شوی یم؟ آیا خیلخانه مې تیاره کړې دی؟ آیا امام زمان، آیا امام بچي د زمانې امام سپیان دي که د شیطان سپیان دي؟ آیا خونین مخالف، آیا خونین سهم امام مبسله ده؟ آیا خمس مبسله ده؟ آیا امام خونی که امام خونه دور سپا ده، امام مړی دور سپا ده څه که امام راغللو ما سه یو پلیټ مړی وخوري؟ زه د یو ګیلاس اوبه ورکم لکه پروفیسر سبت جعفر شهید شوی دی کراچۍ والا خپل یو قصیده ویلي دی پروفیسر ڈاکٹر سبت جعفر غالبا نام ہے الاجل جو کہتے ہیں آ گئے تو کیا ہوگا. امام زمان صریح دکو مولا تا دیایو سا مولا الاجل اللهم عجل ولیک الفرج اللهم کل ولیک دا دعاوان دیایو که امام زمان راغللو نه څه به کیږي؟ امام تا کیا ہے ہم نے اپنی تیاری پیش کریں گے. ہم کیا امام ته مو کومه یوه تیاری کړې دی؟ آیا یو ښه عالم یم زه؟ امام ته مو آیا صحیح طریقې سره به زه د خپل کوم خدمات دی دا زه مخکې کولی شم؟ زما د قوم خدمات امانت څه کړی دی؟ یو ښه ډاکټر یم څه امام خدمات وکړم؟ یو ښه انجینیر یم؟ یو ښه جرنیل یم؟ امام ته د ښو کسانو ضرورت دی. امام ته د حبیب غنته کسانو ضرورت دی. امام ته د مالک اشتر غنته کسانو ضرورت دی. امام ته د عباس سلمدار غنته فوجیانو ضرورت دی. امام څه ظهور کوي داسې لچه لپنګو کسانو ته امام نه رسي. دا تاسو مطمئن اوسئ. ویلې څه کوپې کیا مسلم ته ډېرو خلکو حسین ته ویله چې یا حسین راشه بغونه پخه دي لیارې مو جوړې دي موږ درته تیار یو. چې کله یې مسلمو ته راوستلو مغوی کسانو مغې کوپې والا کسانو مسلم 18,000 یا 24,000 کسانو مسلم بېله پرېښللو. دوله کس څوک نه و چې مسلم ته یو ګیلاس اوبه ور کړي وی. داسې ښه نه وي چې زمانې 12 مولا راشي داسې نه وي چې موږ شهید کو. خبرې ته غور وکړو خپه نه شوئ. دارې به وره پورې امام ظهور نه کوي چې څو پورې کربلا غنته دسته ورته تیاره نه وي. ټول ورته انتظار کې دي. اصحاب کهف کې ورته انتظار کې دي. موی نجاب کې استاد و 27 کسان د امام پارلیمنت وزیران دي. د 313 دي که نه 313 کې 27 کسان د امام جرنیلان دي. وزیر دفاع دی، وزیر تجارت دی، وزیر قانون دی، وزیر دي کې د 27 جرنیلان ښه کسان دي، اهم کسان دي. دا نور کوم کسان دي اسمبلی والا ارکان دي. خو دي کې 3 یا 4 اصحاب کهف نه دي. اصحاب کهف سو امام ته انتظار دي. مو نن ځان غور وکړو آیا حتی زه به یوه بله خبره وکړم ځوانانو لپاره آیا ما دا موبایل دوره کابل دی؟ آیا ما دا موبایل دوره صفا دی چې زه امام ته وښیم؟ الاجل جو کہتے ہیں الاجل جو کہتے ہیں آ گئے تو کیا ہوگا که امام راغللو مولا ته د غږونه کوو آیا موږ خپل ځانونه تیار کړي دي؟ آیا ما دغه موبایل دوره قابلیت لري؟ دي کې داسې شیان نه وي چې امام ته یې وښیم امام هسټري وکړي امام چې بېګا شپېتو چیک کړي دي چی د لیدلي دي چا سره د خبرې کړي داسې ښه نه وي چې امام په مخ کې خیلې انتالي شي بېشرمه شم خپه نه وشوي که نه اهم شی دغه دی. او امرچې جنګ اړې را هم دی ښه ځوانه توري اقامه خپلو ځوانانو خیال ډېر زیات وکړئ. دیخنه څه کوم جنگ دی خطرناک زه به دا یم چې مرچي جنگ دوره خطرناک نه دی دا به یوه هفته یا 2 هفتې نن سبا یې نظریې جنگ دی نن سبا یې عقیدې جنگ دی نن سبا یې نشې جنگ دی نن سبا یې بصیرت جنگ دی کردارو جنگ دی دغو افکارو جنگ دی په کار دغه میدان کې مو کسان حزب الله غنته مقته لاړ شي. صلوات واسطه ورمنې زهرا باندې اللهم صل علی پروردگار عالم رحمان و رحیم. خدای ذمہ داری ډېرې دي. وخت عقاید شهید به یوه خبره کوله خدای ونې رحم وکړه عقاید شهید عارف حسین الحسیني مو سره وخت کام دی کار زیات دی. وخت ډېر کام دی سا دا د زندګۍ زړه شو دي نه ستا پته نه لګېږي. امام اوس ویله امام خدمات ډېر پاتې زه دغه خفه یم چې امام داسې وخت راشي چې امام ما نه راضي شي. امام ته زه وایم څه مولا که ته مونه خفه شوی مولا که کوم ځای کې تا زړه مو لړزولی ګناه وجې نه داسې وخت راشي زه د زهرا زوی قدمو کې سار کېږدوم هغه مبارک خپې ماچی کوم هغه لسونه ماچی کوم مولا ته وایم چې بس ته مونه راضي شه دغه ته خفه یم چې مونه د زهرا زوی زمانې امام راضي شي
ما نه د زهرا زوی علمدار راضي شي، ما نه د زندگی تیره دی، زندگی ته مه خفه کیږئ، ما نه د زهرا زوی حسین راضي شي، ما نه خیلمان اکبر راضي شي، ما نه کربلا شهدا. موږ داسې خدمات وکړو. کوم یو کاس دی نن سته ولګېږه خپل امانات سره، خپل یعنی قوت سره د خپله کومه زندگی دی قوم مذهب امام خدمات کې سار کو. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد